هر میدان د قربانه کې زلیدلی دی دغه اکابر مسمرخ کلی دی دغه اکابر مسمرخ کلی دی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد د جمعې په تقاریرو کې زمونږ د لمونځ طریقه ذکر کېده 13 جمعه د رکوع مطابق خبرې شوې او بیا په رکوع کې دا مسله تفصیل سره ذکر شوه چې رکوع کې رفع الیدین نشته ابتدا کې بیا منسوخ شو نن به انشاءالله د سجدې مطابق خبره کو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سجده په کوم طریقې سره کړې ده رسول الله مبارک په سجده کې د بدن کم اندامونه لګولیو او طریقه کار د رسول الله مبارک سو صحابو سجده په کوم طریقې سره لګولې ده خو یو اهمه خبره 13 جمعه باندې مونږ د رفع الیدین باس کړو چې دا منسوخ شوي دي یو اعتراض مخې له راغلی و چې رفع الیدین منسوخ شوي دي نو بیا په سعودي عرب کې حرم شریف کې خلق رفع الیدین کوي نو ولې دغه خلق په ناجایز دي دا یو اهم سوال و د دې مختصر جواب اورې بیا خپلې سجدې مطابق باس کو ذهن کې دومره خبره یاد ساتئ سعودی عرب کې چې کم خلق رفع الیدین کوي یا امین په زور وي دا حنابلة د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مقلدین دي او دلته کې چې کم خلق رفع الیدین کوي یا امین په زور باندې وي دا دشمنان د امامانو دي دا ائمه نه مني د نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت ته چې کله یو حاکم فیصله وکي یو امام فیصله وکي او د په فیصله کې اجتهاد وکي کده پر خپل اجتهاد کې چې کم ده پر کوشش کې د صحیح نو الله دوا اجر ورکي او کده پر کې غلط شي نو الله بیا سنگل اجر ورکي په خطا باندې هم دا سلورونه امامان دا مجتهدین دي دیو د امت د فلاح او د هدایت لپاره په یو مسله کې اجتهاد وکړي د کوشش دی چې زه امت ته صحیح لار وښیم په دې کې کده په اجتهاد کې صحیح ځای ته رسېدلی خو الله تعالی ډبل اجر ورکوي او کده په دې کې خطا شوی الله سنګل اجر ورکوي و سعودي عرب کې چې څومره هم خلق رفع الیدین کوي هغه فیصله د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مني چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مونږ ته ویلي دي امین کا په زور سره وای نو فیصله د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مني وشکله فیصله د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مني او خپل امام احمد بن حنبل غني وسکه امام احمد بن حنبل پرې مسله کې صحیح نو الله دواجر ورکي او که خطا شي نو بیا هم خدای اجر ورکي وجه خدای پاک یو اجر ورکي نو هغه ته سو غلط وای نو مونږ د دې خلکو ته هم دا وایو چې ائمه ومنئ ټیک شو امام احمد بن حنبل فیصله تسلیم کوي د بل امام فیصله تسلیم کوي بیا کوي خو تاسو چونکه ائمه نه منئ
تاسو ډایرک وایي چې فیصله دوه څیزونه کوي، قرآن کې او حدیث کوي، او دا رفع الیدین یا آمین په زور سره ویل تاسو فیصله د نبی علیه الصلاۃ والسلام منئ. و چې کله تاسو فیصله د نبی علیه الصلاۃ والسلام منئ نو قرآن کې 15 سپاره کې آیت ته الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله فرمائے قسم اللہ خری پیغمبرہ فلا وربک استا پر رب میرے قسمی لا یؤمنون دا خلق مومنان نشی کے حتی یحکموک فیما شجر بینہم تردی پوری چتا فیصلہ و منصب جوڑ کی پا حقی پیصلو کی چل دیو پا منس کے واقع شویری او ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا بیا چې تک کما پیصلو کے پیغمبر دیو دا غینا پسڑ کی تنگینا محسوسے و یسلمو تسلیما اغا اومانی پا منلو سرا نو منگوی تاسوی پیصله دا پیغمبر منی وز زمونگا کم یو کس چی رفع الیدین نکی یامین پا زور سر نوی نستازو پنیز طول کافر دی الان که وی ورطوم دی نو غیمه پا دی کرا سعودی عرب کی جکم دے اغی پا تابداری دا امام احمد بن حنبل کی کئی منگو ٹک تک غلطی بیام اللہ یو اجر ورکی سوک پا ورطا غلط ہوئی بہر کے افداری و اعتراض جواب رازی وز زمونگا در رکو نه پس چې کم دی نو د سجدې تذکره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجده په کم طریقې سره کړې ده. قرآن کې الله فرمایي سورہ حج کې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا اے مؤمنانو رکوع کوئ واسجدوا سجده کوئ واعبدوا ربکم او د خپل رب عبادت کوئ وافعلوا الخیر د خیر کارونه کوئ لعلکم تفلحون د پاره چې تاسو کامیاب شئ. دې ځای نه قرآن کې الله تعالی د رکوع د سجدې امر وکړو حکم یې وکړو. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت تے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة دا خبر زین کی یار ساتی چی دا سیدی طریقہ کار بسی دا سیدی طریقہ کار بدائی چی دا اللہ اکبر سر و سیدی لزی او بیا با پا سیدہ کی جکم دے اول حقا اندامون لگے پس مکہ باندی چې کم اندامون زمکی تا ډیر زیاد نزدی رسجده طریقه کار مثال په طور باندې زنګونان زمکی ته نزدی دی اول به زنګونان ولګي ډایرک په لاسونه داسې نه لګي او بیا ورسته زنګونان کړي اول به زنګونان ولګي دا غینه پس زمکی ته نزدی چې کم دی نو هغه لاسونه دي نبیا به لاسونه ولګي دا غینه پس چې کم دی نو زمکی ته نزدی را پوزره نبیا به پوزه پس زمکه باندې ولګي دا غینا پس مکی تنزدی چینو دا تندینو ناخیر کے با تندے ولگے پا دی طریقی سرو سجدی تخکدہ کی گی او کل چیر سجدی نا انسان را پورتا کی گی بالکل در عکس پر را پورتا کی گی اول با تندے را اوچت کی دا غینا پس با پوز را اوچت کی بیا با لاسون را اوچت کی او بیا با جی کندے زنگونان را اوچت کی او سجدہ کی دا اللہ اکبر سر با سجدی تسی سر را چوتے بیا با اللہ اکبر وے دا غیر پس بلی سیدی تزی بیا با اللہ اکبر وے بیا چی سر را پورتکے بیا با اللہ اکبر وے او سیدہ کی ببل خیال دا ساتل بکاری چی دا لاسونو گوتی او دا شانتی رخپو گوتی را قبل روح را بل کوشش بدائی چی سیدہ بستا او اندامون لگے انشاءاللہ اس روایت کی بوائیو او اندامون بطر سیدی پر ٹیم کی را لگے پا غیر دا وزر ندی داو نلگا ورستا سیدہ نسیکی گی او بل بر سجدی په ټیم کې کوشش دی چې ستا کمی سنگلی دی دا سنگلی ستا درې پښتو سره جوختې نه د دینه به کولاوي دی باندې به انشاءالله تفصیلی روایت بیانو د هغې سره سره چې کوم دی دا سنگلی چې کوم دی دا به په ځمکه باندې راسې خورې نه ستا به صرف کفین ورغوي دا به په ځمکه باندې پراتی د هغې نه سوا چې ستا کمی سنگلی دی نو دا به د ځمکې نه چې کوم دی نو دا اوچتي او بل طریقه به چې کم دی نو سجده کې دی چې خپل سر دا به د دواړو کفینو په منځ کې دی د ورغو په منځ کې به دی نه دا چې سر هغه ځای پروتي لاسونه ستا دلته او نه دا چې بالکل لاسونه دلته شاته ستا سر چې کم دی نو دا مخکې پروتي په دې طریقې سره چې کم دی را سجدې طریقه کار دی انشاءالله تفصیلی چې کم دی نو روایتو مطابق دا دی. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے مسلم شریف روایت تے قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا قام الى الصلاة يكبر
کله چې به نبی علیه الصلاة والسلام منځ ته ودرېد نو الله اکبر به تکبیر تحریمه کې حین یقوم سټیم چې به پاسېده او بیا د روایت په آخر کې وایي ثم یکبرو بیا به نبی علیه الصلاة والسلام الله اکبر وی حین یهوی ساجدن کله چې به نبی علیه الصلاة والسلام سجدې ته ښکته کېده نو سجدې ته راتلو په ټیم کې چې کوم دی دا به بیا الله اکبر وی د دې سره سره چې کوم دی صحیح بخاری شریف کې روایت ته او روایت د حضرت ابي سلمة بن عبد الرحمن نے روایت ته او هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو روایت کوي چې کان یکبر فی کل صلاه من المکتوبه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په هر یو فرض منځ کې د هر یو ته دغه تکبیر سره یکبر فی کل صلاه من المکتوبه فرض هر منځ کې بد الله اکبر وی او غیرها فی رمضان د فرض منځونو علاوه به هم الله اکبر وی رمضان وغیرہ کې او اخر کې بیا د حدیث فرمای ثم یکبر حين یسجد دب الله اکبر وی سټیم چې وکړه د سجده کوله نو پته ولګیدا یو ادا باندې مونږ ته روایت میلاو شل چې سجدې ته زینو د الله اکبر سره بځي د دینه پس چې مونږ کومه طریقه وخوا چې سجدې ته یو انسان زینو هغه اندامونه بګدي پس مکاول چې کم زمکې ته نږدې اول به ګوټنی او زنګونان کیری د هغې نه پس چې کوم دی نو لاسونه زمکې ته نږدې دا به کیری د هغې نه پس پوز راو د هغې نه پس تندی را پاسېدو کې او بالکل د دې عکس کوي حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ صحیح د ابن خزیمه کې روایت ته وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه الصلاة والسلام به کان یضع رکبتیه قبل یدیه اذا سجدا نبی علیه الصلاة والسلام به زنګونان اول یې ښودل د لاسونو نه کله چې به نبی علیه الصلاة والسلام سجده کوله د دې نه پته ولګېده بعضې خلک اول ځمکې له لاسونه ښکته کي او بیا لاسونه پر ځمکه باندې ولګئ لکه سړی چې ورزش کې راسي او د هغې نه پس بیا زنګونان کېږي دا طریقه غلطه ده هم معذوره بیله خبره ده د عذر مطابق په مخکې انشاءالله بیا وایو معذوره بیل شعر یو سړي ته عذر نشته نو دی به اول زنګونان دي د هغې نه پس په لاسونه ږدي بیا به پوز ږدي بیا چې کوم دی د هغې نه پس په تندی ږدي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی هغه وایي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نبی علیه الصلاة والسلام ولیده کبرا چې منځ شروع کو تکبیر تحریمه کې الله اکبر وی فهذا بابهامه اذنیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاسونه د غوږونو سره برابر کړل ثم رکع بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع وکړه حتی استقر كل مفصل منه تر دې پورې چې هر یو جوړ چې کم دی نو دې قرارې ونیو رکوع داسې په اطمینان سره چې هر یو جوړ دې قرارې ونیو او د هغې نه پس حتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راښکته شو بالتکبیر په الله اکبر سره سجدې ته حتی سبقت رکبتاه یدیه تر دې پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنګونان د لاسونو نه مخکې شول یعنی اول زنګونان ولګول د هغې نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی نو لاسونه ولګول نو دا طریقه زموږ د سجدې شوه چې الله اکبر سره به سجدې له ځي ځمکې د کم اندامونه نږدې د اول به غږ دی پاسېدو کې به د هغې بلکل چې کوم دی نو عکس کې وس باقي دا مسله ته سجده کې به دی چې کوم دی نو کم اندامونه لګوي اوه اندامونه د سجدې دا اوه اندامونه به لګوي په غیر د عذر نه پرې اوه اندامونو کې دی یو په سجده کې پرېږدي دره سجده چې کوم دی نو دا نه صحیح کېږي اوه اندامونه به دی په سجده کې خامخا لګوي صحیح بخاري کې روایت دی د روایت راوي چې کوم دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرز وی هغه قال امر النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم شو ایسجر علی سبعه اعضاء چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وو اعضاء باندې په وو اندامونو باندې کوم دی نو سجده ولګي ولا یکف شعرا ولا ثوبا او جامه او یخت چې کوم دی نو نه راغونډي هغه وو اندامونه سری الجبهه یو تندیره سجده کې به تندی لګي دویم چې کوم دی والیدین دواړه لاسونه دوه لاسونه یو تندی درې اندامونه والرکبتین دواړه زنګونان دي پنځه شو او والرجلین دواړه خپې دا اوه اندامونه شو پرې اوه اندامونو به دی چې کوم دی نو سجده لګوي که چېرته کې یو انسان په غیر د عذر نه پرې اوه اندامونو کې یو اندام پرېښوده دره سجده چې کوم دی نو دا نه صحیح کېږي نو په دې طریقې سره به دی سجدې ته راښکته کېږي دا اوه اندامونه چې کوم دی نو سجده کې به دی لګوي او بیا سجده کې به وایي څه
نو دا روایت موږ د رکوع په ټیم کې هلته ذکر کړی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به پر رکوع کې تسبیحات وي سبحان ربی العظیم او سجده کې به سبحان ربی الاعلی وي او هلته موږ تعداد هم ذکر کړو وس دلته کې چې کوم دی نو سجده کې سبحان ربی الاعلی دا به څو پیرې وایي د دې تعداد چې کوم دی نو څومره دی په دې وجه امام ترمذي رحمت الله علیه جامع ترمذي کې روایت دی د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اوګد روایت آخر کې دا وایي واذا سجد فقال في سجودي سبحان ربي الاعلى 3 مرات کله چې وسله سجده وکړي نو دایره په سجده کې درې پیرې چې کوم دی نو سبحان ربي الاعلى وایي و د دریو پیرونه زیات یا کم ویلی شي که نه شي ویلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل فقد تم سجوده دا درې پیرې چې دا سبحان ربي الاعلى وي نو د سجده مکمل شوه وذلك ادناه دا کمه درجه ده د دې نه به کم نه وي زیات چې کوم دی نو انسان څومره وي څومره زیات وي ګوړه وراچوه شربت خوږېږي ثواب چې کوم دی نو سیوا کېږي نو دا درې پیرې د ټولو نه ادنا ده د دې نه به کم نه وي نو دا پته ولګېده سجده کې به د ذکر دغه تسبیح به رایي چې سبحان ربي الاعلی کم از کم درې پیرې زیاتو نه زیات چې دی چې کوم دی نو څومره وي نو دغه د طریقه دا چې کوم دی نو د سجدې شوه و سجده چې کوم دی د دې نه دی سر راوچتوي یوې سجدې نه سر راوچتوي دویمې سجدې له ځي د هغې طریقه کار به صحیح نو دا به هم په الله اکبر سره دی د سجدې نه سر راپورته کوي او بیا به چې کوم دی نو دی جلسه کوي جلسې مطلب دا دی لږ غونته کې به دی کیني لکه څنګه چې موږ د رکوع نه پس چې کوم دی نو هلته کې د قومي تذکره کړې وه د دوو سجدو په منځ کې به دی لږ په اطمینان سره کیني نو د الله اکبر سره به دی د رکوع نه سر راوچت کي په دې وجه چې کوم دی مسلم شریف کی روایت دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې به کله مونځ ته پاڅېده الله اکبر به تکبیر تحریمه کې او بیا دغه شانتي د روایت په اخر کوي ثم يكبر حين يهوي ساجدا دغه شان به نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله اکبر وی کله چې به د رکوع ته ښکته کېده ثم يكبر حين يرفع رأسه بیا به دغه شان الله اکبر وی چې د سجدې نه به سر راپورته کو پته ولګېده سجدې نه چې د سر راپورته کېدی به الله اکبر وی د الله اکبر نه پس به دی چې کوم دی نو ډایرکټ بلې سجدې له نه ځي بعضې خلک دا راسې راملای نیغه شوي نه وي داسې را رواني د نیمې نه بیا سجدې له چې کوم دی نو واپس شي او بعضې چې کوم دی بعضې خو پکې داسې کار وکړي چې هغه لاسونه هم لا په ځمکه باندې پرتې او صرف سر ښکته بره کړي لکه چرچې دانې راغونډوي دا چې کوم دی رسول الله مبارک داسې کس ته د مونځ نه غل ویلی چې دا د مونځ نه غلا کوي او په غلو کې د ټولو نه بدترین غل دغه سړي ته ویلی دا د مونځ هغه غل دی و چې کله دی الله اکبر وي سجدې نه چې ته راپاڅېرې نو ته به دغه شان دې سیده کښېنې دې ته چې کوم دی نو دا جلسه وایي جلسه به وکړي چې ستا د بدن جوړونه داسې ټیکاو شي د هغې نه پس چې کوم دی نو دوباره به بلې سجدې له ځي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي صحیح بخاري روایت دی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت ابو هریره وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړي ته د مونځ طریقه خوه د مونځ طریقه چې ورته کله وښوه نو بیا ورته راوفرمیل چې ثم اسجد بیا به سجده ولګې حتی تطمئن ساجدا تر دې پورې چې ته په سجده کې بلکل مطمئن شي ثم ارفع بیا به د سجدې نه سر راپورته کړي رسول الله مبارک یو کس ته د مونځ طریقه ښیي ثم ارفع او بیا به سر راپورته کړي حتی تطمئن جالسا تر دې پورې چې په ناسته باندې ښه مطمئن شي ښه مطمئن شي بلکل بدن ودرېږي پسې باندې جوړونه ځای ځای ته ورسي د هغې نه پس چې کوم دی نو دویمې سجدې له به ځي او بیا چې کله یو سړی فرض مونځ نه کوي نوافل کوي نوافل کې ښه دا د نبي علیه الصلوۃ والسلام چې به تهجد کول نو چې کله به یوه سجده ولګوله د هغې نه پس به راسې کېناست په آرام باندې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی علیه الصلوۃ والسلام به دا دعا وي یقول بین سجدتین فی الصلاة نبی علیه الصلوۃ والسلام به په دو سجدو په منځ کې وي فی صلاة اللیل د شپې په منځ کې تهجد کې وی رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی دا به نبی علیه الصلوۃ والسلام دا دعا وي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم دا دعا وي د هغې نه پس به دویمې سجدې له لاړ که نوافلو کې سړی وکړي ډېر خوند به وکړي که نه کم از کم په فرضو کې خو دومره ده چې سړی د املا بلکل رانیغی کې په ځای باندې داسې جلسه وکړي د هغې نه پس د اطمینان نه پس دویمې سجدې له چې کوم دی نو دا لاړ شي
کده د نیمې نه واپس شي یا بعضې پکې لاسونه هم نه راپورته کوي دا د مونځ هغه بدترین غل دی دغه شان دی چې کوم دی د دې نه پس په دویمې سجدې له لاړ شي دویمې سجدې له چې ځین هم به الله اکبر وی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي صحیح مسلم روایت دی دی وی قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مونځ ته ودرېده الله اکبر به وي او بیا د هغې نه پس اخر کې د روایت فرمایي ثم يكبر حين يهوي ساجدا بیا چې به کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدې ته ښکته کېده الله اکبر به وي ثم يكبر حين يرفع رأسه بیا چې به د سجدې نه سر راپورته کو بیا به الله اکبر وي ثم يكبر حين يسجد بیا به الله اکبر وي دویمې سجدې له چې به کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورښکته شو نو پته ولګېده دویمې سجدې له به هم په الله اکبر سره چې کوم دی نو ښکته کېږي وس دا خبره چې کله تا سجدې ولګولې ستا لاسونه به کوم ځای پراته وي ستا پوزه او تندی به کوم ځای پروت وي نو دا موږ ابتدا کې وي چې د ده پوزه او تندی یعنې مخ به د دواړو لاسونو په منځ کې راسي راځي د ده دواړه لاسونه چې کوم ځای پراته دي ورغوي د دې په سیدایي کې به دی چې کوم دی نو مخ دي دغه شانتې وایل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه داسې را نقل کوي شرح معانی الاثار کې روایت موجود دی عن وائل ابن حجر رضی الله عنه قال صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وایي ما په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې شاته مونځ وکړو فکان اذا سجد کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سجده کوله وضع وجهه بین کفین خپل مخ مبارک پې د دواړو ورغو د دواړو لاسونو په منځ کې چې کوم دی نو کېښودو یعنې داسې لاسونه به پراته مخ پر دې پرې منځ کې چې کوم دی نو پروت نه دا چې لاسونه تا هغه ځای کې سر دې دا ځای پروت وي نه دا چې لاسونه دا ځای او سر دې چې کوم دی هغه ځای کې پروت وي د دې دواړو ورغو په منځ کې چې کوم دی نو خپل سر دا به کېري او دغه شانتې بله طریقه ده چې کله تا لاسونه کېښودل تا پوزه او تندی یعنې مخه د دواړو لاسونو په منځ کې راغی نو ستا د لاسونو ګوتې به داسې کږې نه وي داسې کږې به نه وي بلکې ستا د لاسونو ګوتې به بالکل قبلې طرف ته نیغي قبلې طرف ته به سیرئ په دې وجه صحیح ابن خزیمه کې روایت دی حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ راوي دی دی وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا سجد رسول الله مبارک چې به سجده کوله دا بله طریقه پکې چې ګوتې به ستا چې کوم دی دا قبلې طرف ته خو ګوتې به دې داسې جوختې ومي ګوتې به دې داسې خورې نه وي څنګه په رکوع کې چې کوم دی نو ګوتې خورې وي داسې خورې به نه وي ګوتې به دې راغونډي داسې یو بل سره پیوسته او دا به قبلې طرف ته چې کوم دی نو دا نه وي نو وائل ابن حجر چې کوم دی د دې مطابق چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کان اذا سجدا کله چې به رسول الله مبارک سجده کوله ضم اصابعه دا ګوتې به یې داسې ضم وي جوختې به یې وي جوختې به یې وي او دا ګوتې چې کوم دی نو قبل روح به قبل روح باره کې چې کوم دی روایت دی صحیح ابن خزیمه کې روایت چې کوم دی ابو حمید الساعدي رضی الله تعالی عنہ هغه وایي انا كنت احفظکم لصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو حمید وایي زه به تاسو ټولو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونځ چې کوم دی نو زیات ما یاد کړی دی زیات مې حفظ کړی دی رأیته ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلی اذا کبر کله چې به الله اکبر وي جعل یدیه حذا منکبیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اوږو سره لاسونه کړل او بیا فاذا سجدا مخکې روایت کې بیا فرمایي اخر کې فاذا سجدا کله چې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجده کوله وضع یدیه لاسونه به کېښودل غیر مفترشین نه به یې لاسونه داسې مخکې غځولي ولا قابضهما نه به یې داسې شاته کړي بلکې د دې پرې منځ کې به یې سر داسې ایښودی او بیا فرمایي واستقبل باطراف اصابعه القبله دا ګوتې چې کوم دی نو قبلې طرف ته به داسې نیغې وي نو ګوتې به دې داسې کولاوې نه زم به یو ځای به او سر به د دې په منځ کې پروت او د ګوتو سرونه چې کوم دی نو دا به قبلې طرف ته دا به تا چې کوم دی نو غځولي په دې وجه چې کوم دی حفص ابن عاصم دی چې کوم دی نو روایت کې مصنف د عبدالرزاق کې روایت دی دی وایي صلیتو الى جنب ابن عمر رضی الله عنهم د حضرت عمر رضی الله تعالی ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سره ما چې کوم دی نو په خوا کې مونځ وکړو نو ففرجتو بین اصابعي ما چې کوم دی را ګوتې راسې خورې لګولې وې حین سجدتو کله چې ما سجده کوله که نه نو ګوتې مې راسې کولاوې فقال یا ابن اخي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته یا ابن اخي ای وراره ازمم اصابعک دا ګوتې دې داسې جوختې کا اذا سجدت کله چې ته سجده کې ګوتې دې داسې جوختې کا واستقبل القبلة او قبلی طرف ته چې کوم دی نو وګرځوه یعنې ګوتې به دې راسې قبلی طرف ته
واستقبل بکفین القبله خپل کفین ورغوي د لاس دا تلی چې کم دی نو دام قبلې طرف ته راسي کا فانهما یسجدان مع الوجه ذکر ګوتې او ستا را ورغوي چې کم دی نو دا هم د مخ سره سیده لګوي خدای پاک ته دا هم سیده لګوي او سیده خلک قبلې طرف ته لګوي نو لہذا دا چې کم دی نو قبلې طرف ته کا دا چې کم دی نو طریقه شوره دی او اوس باقي خبره دا شوه چې دی به د خپو د ګوتو سره څه کوي د خپو د ګوتو سره به دا کوي چې د خپو ګوتې به هم دره چې کم دی نو قبلې طرف ته وي بعضې خلک را ګوتې راسي را خپې راسي سملولي او دې خوا نور خاته طرف ته چې کم دی نو دره د خپو ګوتې نه دره چې کم دی خپې هم سیده کوي دره تندی او پوزه هم سیده کوي د ده لاسونه ورغوي هم سیده کوي مخ هم سیده کوي په دې وجه چې کم دی نو د ده خپو ګوتې به هم چې کم دی نو دا قبل روحي قبلي طرف ته به چې کم دی نو دا غځولي صحیح بخاري کې روایت دی روایت چې کم دی ابو حمید الساعدي رضی الله تعالی عنہ قال دی فرمای انا كنت احفظكم للصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم زدی کم دی ستاسو نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منسخ پیژنم ډیر زیات پیژنم ما خی پس کړی دی رأیتو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اذا کبر کله چې به الله اکبر وی د منځ د شروع کولو په ټیم کې جعل یدیه حذو منکبیه رسول الله مبارک په لاسونو ګوت او رسول و اذا سجد کله چې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجده کوله وضع یدیه غیر مفترش نبی علیہ الصلوۃ والسلام به لاسونه کې خورل نه به ډیر مخ کې غځول ولا قابضهما نه به شات را سره راخودل واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر خپو ګوتې چې کم دی نو دا قبلی طرف تکړي نو دا سی او په ودرېږي راسي چې رستار خپو ګوتې چې کم دی نو دا قبل روح چې کم دی نو دا راشي او بیا د سیدی او بل طریقه ده چې کله ته سیدی تلاړې هم دغه و اعضاء باندې تاج کم دی نو سیده ولګوله نو بیا به کوشش دا کې چې سیده ری داسې نه زنانو په شانتې راټونډه نه ان شاء الله زنانو د موس طریقه به بیا وروسته بیانو دا ستا لاسونه به بالکل کولاوي داسې به کولاوي صرف دا ورغوي به په ځمکه لګولي لاس به په ځمکه باندې نه سملې دا به اوچتي او ستا چې کوم دی نو څنګلې دا به د پښتو سره داسې جوختې نه بلکې دا چې کوم دی نو کولاوي به په دې وجه صحیح بخاري کې حضرت عبدالله ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت دی ان النبي صلی الله علیه وسلم کان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا صلى نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ومنځ کو فرج بین یدی رسول الله مبارک په لاسونه کولاو کړل حتی یبدو بیاض ابتیه تر دې پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترخونو سپینواله چې کوم دی نو دا بخکاره شو او یو روایت کې راسي و یجافی عن جنبیه رسول الله مبارک با دا خپل څنګهلی چې کوم دی خپل پختونه او سیډونو نه داسې جدا کړي نستا لاسونه به بالکل جدای ها البته که رشت عذر دی عذر بیله خبره ده ډیر زیات رشت خلک داسې ولاړ دي بیا خو په هغې کې تاته عذر دی چې ته لاسونه داسې کولاو نه کوي او دغه شانتي بل کوشش به چې کوم دی نو سجده کې دی چې دا لاسونه به ستا صرف ورغې مارتې دا په ځمکه باندې پراته نور به اوچتي داسې به پراته نه وي لکه دا سپی چې څنګه را دوه خپې مخکې راسي خوري کې مکمل داسې به نه کوې اوس روایت کې خپله راځي نبي علیه السلام د سپي په شان لاسونه به نه غځوي روایت کې به اوس راشي حضرت برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت دی روایت چې کوم دی صحیح مسلم شریف کې روایت موجود دی دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا سجدت کله چې ته سجده لګې فضع کفیک خپل لاسونه چې کوم دی نو کېدوه ورفع مرفقیک خپل څنګلې چې کوم دی ځمکې نه پورته کا دا به په ځمکه باندې چې کوم دی نو خورې نه او دغه شان دی چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت برا ابن عازب دا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دسره نقل کړي ان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نقل کړي قال رسول الله مبارک فرمایل اعتدلوا فی السجود سجود سجدو کې چې کوم دی اعتدال کوي ولا يبسط احدکم ندی غزی پتاسو کې او کس ذرایه خپل څنګهلې انبساط الکلب د سپي په شان دی غزول سپی چې را سملی دوانه خپې راسي مخکې وغځي داسې وای نه غځي او په ځمکه باندې به یې نږدي دی چې کوم دی نو سپی مکمل ذرایې چې کوم دی نو دا په ځمکه باندې خوري کی صرف په ستا ورغوي په ځمکه باندې لګېدلي نور به چې کوم دی نو ستا مټ چې دی او دغه شان دي څنګلې دا به ځمکې نه چې کوم دی نو دا پورته بیا تېره جمعه مونږ دا ویلو مسله دا ده چې سیدیل یو سړی ځي دغه ټیم کې رفع الیدین شته که نشته نو تېره جمعه مونږ چې کوم دی د رکوع د رفع الیدینو مطابق ولو چې را ټول منسوخ دي دا شاه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی روایت دی روایت تر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان لا يرفع یدیه حذو منکبیه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام به لاسونه پورته کول لاسونه به پورته کله اذا افتتح الصلاة کله چې به مونږ شروع کو او بیا مخکې فرمایي روایت کې وکانه لا يفعل ذلك في السجود سجدو کې به داسې نه کول تیره جمعه دی باندې تفصیلي گفتگو شوه چې څنګه رکوع کې را منسوخ دي راسي سجدو کې هم چې کم دی نو دا منسوخ دي نو دغه شان دی چې کم دی یو اهم خبره بله خبره ده چې دوه سجدې ته ولګولې د سجدې نه چې کم دی د دویمې سجدې نه ته دویم رکعت ته راپاسې نو په څه طریقې به راپاسې دا یو اهمه مسله دی زده کوي کم خلک چې رفع الیدین وغیره کوي هغه دغه ټیم کې دا قاعده د استراحت هم کوي استراحت دپاره چې کم دی نو دا جلسه وکړي دا دویمې سجدې نه چې راشي نو په اتحیات باندې کښېني او 2 سکنډه او د هغې نه پس بیا پاسي دې ته چې کم دی هغه جلسه د استراحت وایي د دمې جلسه دا چې کم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت نه دي د رسول الله مبارک سنت طریقه دا وه چې د دویمې سجدې نه به راپاسېده نو صدور دا سینې د خپو چې کم دی د ګوتو سره دا پنجه پرې سینو به ډایرک داسې پاسېره ښه ډایرک په پاسېره لاسونه به په ځمکه باندې نه لګوې معذوره نه علاوه ته به چې کم دی پرې ګوټنو باندې خپل اعتماد اخلي ډایرک په پاسې او پرې صدور د قدمینو باندې دا سینې د خپو چې کم دی دا ځایونه چې کم دی د ګوتو نه دی خوا په دې به ډایرک داسې پاسې داسې نه چې دویمه سجده تا ولګوله بیا کېناستې په تحیات باندې او د هغې نه پس یو 2 سکنډه پس بیا پاسېرې دې ته جلسه استراحت وایي دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه ګورئ نه ده د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی قال دی فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام به ینهض فی الصلاة دی به چې کوم دی نو مونځ کې راپاسېده علی صدور قدمیه د خپلو خپو پرې سینو باندې وجه کله ته په اتحیات باندې دویمې سجدې نه پس کېناستې 2 سکنډه پس چې ته پاسې نو ته په صدور د قدمینو باندې نشي پاسېری اله به ته به صدور د قدمینو پاسې په سینو د قدمینو باندې رخپو چې ته ډایرک د دویمې سجدې نه چې کم دی نو پاسې دغه شان دی چې کم دی مسند د عبدالرزاق کې حضرت عبدالرحمن ابن زید رضی الله تعالی عنہ روایت ہے قال له فرمای رمقت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ما په توجه سره عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ توکتل فی الصلاة بمونځ کې چې دی په کومه طریقې سره پاسېره دویمې سجدې نه نو فرأیته ما دی ولید ینهضو دی راپاسېده ولا یجلس او دی کېنناسته دویمې سجدې نه پس چې کوم دی نو کېنناسته قال ینهض على صدور قدمی فی الرکعة الاولى والثانیه اول رکعت او دویم رکعت کې چې کوم دی دی د خپلو قدمینو د خپو پرې سینو باندې چې کوم دی نو ډایرک پاسېره نو دغه طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت نه ده مصنف د ابن ابي شیبه کې چې کوم دی امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي ان عمر وعليا حضرت عمر رضی الله تعالی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ واصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه كانوا ينهضون في الصلاة على صدور اقدامهم دیو به په منځ کې چې کوم دی خپلو خپو پرې سینو باندې پاسېدل د دې نه مطلب دا دی چې خپو پرې سینه باندې ته ډایرک پاسې رسېدې نه نو بیا جلسه استراحت پته نه کې ځکه که جلسه استراحت کې نو بیا په دغه طریقه بله خبره بدای چې کله د سجدې نه انسان پاسي بعضې خلک دا د ځمکه باندې لاس کړي او د دې لاس په اعتماد سره چې کوم دی نو پاسي دا معذوره کولی شي مارته معذور بیل شی دی او چې یو سړی معذوره نه وي نو داسې به نه کوي دی به چې کوم دی نو ډایرک چې کوم دی نو دی پاسي پرې اعتماد چې کوم دی نو دی په زنګونانو باندې صرف اخلي دی به په ځمکه باندې لاس چې کوم دی نو دا نږدي حافظ ابن قیم رحمت الله علیه دا حنبلي عالم دی دغه کتاب زاد المعاد هغې کې لیکلي ثم کان صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام به ینهض علی صدور قدمیه دی به رسېدی نه درې خپو پرې سینو باندې ډایرک پاسېده و رکبتیه او زنګونان چې کوم دی پرې سره به پاسېره معتمدن علی فخذیه نبی علیه الصلاۃ والسلام به اعتماد او سهاره پر خپلو زنګونانو باندې اغسته پرې زنګونانو به لاس کېښودل ډایرک په پاسېره او کما ذکران وایل و ابو هریره لکه څنګه چې وایل ابن حجر او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی ولا یعتمد علی الارض بیدیه لاسونه به یې د سجدې نه پورته کولو په ټیم کې په ځمکه باندې نه ښودل نو دا نن جمعه کې چې کوم دی زمونږ د سجدې مکمل طریقه نبی علیه الصلاۃ والسلام سجده څنګه وه رسول الله مبارک یو ادا دا چې کوم دی د هغې مطابق مونږ د روایتو په رڼا کې بیان کړه چې په دې طریقې سره نبی علیه الصلاۃ والسلام به سجده کوله انشاءالله د دې نه وروسته چې کوم دی د دویم رکعت مختصر خبره او بیا د قاعدې چې قاعده باندې به څنګه کښېنې انشاءالله دا بیا آینده جمعې ته وایو که ژوندو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین